تخپه به نه قبلوم. دویم نمبر دی ریکارډ باندې لیکل، دا عملی خبره در قاضي او د جج دپاره. که څوک سفارش کوي نو په فایل دی د ځان سولی کی چې پلان کی سفارش کړل دی او هغه رد کړی شوی دی. دریم نمبر د الله نه یره، یاد ساته ستا فیصله په قیامت کې به د الله مخې ته پیش کیږي، نو دا یره به په زړه کې ساتي. ښه پوخ یقین سه. څلورم علم با وسیع او فراخ ساتي، ځکه ته به ګوري حالاتو ته معاشره به زدګي. اکثر قاضي او جج چې دی رشوت د دې وجې نه اخلي چې هغوی ته معلوم نه وي چې حق کم طرف ته دی. حضرت امام مالک رحمت الله علیه بارک راز دی وجې نه به فرمایل چې ما د اویاو فقیهانو سره ملاقات کړلی چې فقها او ججانو ټولو به دا وي چې د قاضي جوړېدو نه مرګ بهتر دی تر څو پورې چې ته په دې مجبوره شوی نه. نو زما د دې بیان خلاصه، د دې درس خلاصه، رشوت، سفارش، دباو، دا درې وانه د قاضي دپاره عدل ختمی. فقه حنفي کې حرام دی او پاکستانی قانون کې جرم دی. یو رښتونی قاضي چې دی اب په تنهایی کې مداوي چې زما زوی غلطی نو زه به د خلاف فیصله کوم. ابھی سمجھ میں آیا ہو. وسه د نور فقه په زبان کې مواورید، د پاکستان او د فقه حنفي په صورت کې مواورید. نو دا زمونږ دی دا درس د فقه مالکی شافعی حنبلی مطابق قاضی رشوت، سفارش او د دباو سره حکم دی. په دې قضاوت او ججمنټ کې د فقه حنفي د دې نه بعد چې دا کومې درې فقې دي مذهبونه دي، شافعي دی، مالکي، حنبلي دی، دا هم نږدې دي، د زیات فرق یې نشته. جزئی فرق ورته ویلی شي زموږ په زبان کې چې جزئی فرق یې کیدی شي. فقه مالکي امام مالک او فقهای مالکیه دی وایي چې د قاضي رشوت اخیستل ګناه کبیره ده او کفر ته نږدې ده. صد الذرایع یعنی شاید چې کیدی شي دا کله ناکله یو وخت کې کفر ته واچي. انا لله و انا الیه راجعون. مالکیان وایي چې قاضي رشوت علی ګناه کبیره ده او کفر ته نږدې ده. که رشوت یې واخیست او فیصله یې وکړه نو فیصله باطل ده، دوباره به دا فیصله کیدی شي. المدونه الکبرا دا د مالکیانو کتاب دی، هغوی پکې فرمایي چې قاضي رشوت والی نو دا قاضي به معزول کولی شي او د ده ګواهي به چېرته هم نشي قبلولی. مالکي فقه کې رشوت اخیستل ظلم لرې کول دي. د مالکی فقه مطابق یو خبره ده چې رشوت ورکول چې ظلم ختم شي، څنګه چې فقه حنفي کې د هغوی په فقه کې د دې گنجایش هم نشته. د هغوی وایي چې حق په بله څه طریقه باندې حاصل کې رشوت مه ورکوه. شوافي وایي چې رشوت اخیستل ورکول دا دواړه حرام دي. حدیث کې راځي یعنی قاضي به رشوت نه حرام دی او ورکوي به څوک نه، ځکه دا هم حرام دی. لعن الله الراشي والمرتشي. د دې دلیل په بنیاد باندې وایي قاضي رشوت واغسته نو فاسق دی او د فیصله به نافذ کیږي. نو شافعي فقه کې د ظلم د لرې کولو دپاره د رشوت ورکولو اجازت شته، په دې شرط چې بله سلار نه نو بیا به کې. او په حنفي فقه کې هم دا وه. امام نووي رحمت الله علیه په المجموع کې دا لیکله. فقه حنبلي امام احمد بن حنبل موقف دا دی چې دا ټولو نه سخت دا وایي چې رشوت اخیستل حرام او ګناه کبیره ده او قاضي به فورا معزول کړی شي. او چې کومه فیصله د رشوت تحت شوی دا به رد کړی شي، اگر که حق ولی نه خو چې رشوت پکې د لرې به کړی شي. نو په حنفي فقه کې رشوت ورکول او خپل حق اخیستل د دې اجازت دا مشروط دی. ابن قدامه المغني کې لیکل دي که ظلم نه لرې کېږي نو ورکولی شي، خو په زړه کې به وایي بد ګڼي.
نو څلور مذهبونه متفق دي چې د قاضي رشوت اغستل حرام دي، فیصله باطل او قاضي به معزول کولی شي. و سپارش او د دباو حکم په باره کې فقه مالکی وایي چې ناحق سپارش دا چې د شفاعت مذمومه دی او دا حرام دی. که چېرته طاقتور کس قاضي باندې دباو اچوي نو په قاضي واجب دی چې د الله نه یره وکړي او دا دباو یې لرې کې ختم کړي، ورته وایي چې ستا نه منمه، د الله نه یره کوم. مالکي فقه کې د دې قاضي حکم دی چې دا په تنهایی کې مقدمه واوري، چاته د سپارش موقع میلاو نشي. شوافی وایي چې کومه شافعي فقه ده سفارش په دوه ویسو کې دی. نمبر 1 حق حاصلولو دپاره سفارش جایز او مستحب دی چې تی وکړي چاله. دویم حد یا حق د دې ختمولو چې تر هغه چا دپاره سفارش کې چې د هغه نه حد لري کې شرعي حد پې لګېدل یا حق وهلو دپاره سفارش وکړي نو دا حرام دی. که چېرته د دباو د وجې نه قاضي نه حقه فیصله وکړي نو ذمهوار دی او د الله په نزد ګناهګار دی دا سړی. فقه حنبلي چې دا حنبلي فقه د ټولو نه سختي کوي په دې کې. ابن قدامه وایي چې چا د قاضي څخه سفارش وکړو او دې دپاره قاضي ته سفارش وکړو چې هغه د حق خلاف فیصله وکړي نو په ده باندې تعزیر لازم دی. وایي دباو اچول والا هم ګناهګار دی او که قاضي فیصله بدل کړه او ظلم یې وکړو نو ظالم دی، ظالم یعنی دباو والا هم ګناهګار دی او قاضي که چېرته د یرې نه فیصله وکړي نو هم ظالم دی. نو د دریو واړو مذهبونو متفق د هغوی اتفاق دی چې ناحق سفارش او دباو حرام دی او په قاضي لازم دی چې هغه صرف د الله نه یره وکړي. نو دې ځای نه پورې دې کې اوس عملي نکتې دا دي. په څلورو مذهبونو کې اتفاق دی چې قاضي به د هغه څه به د ټولو نه غټه د قاضي صاحب څه به د ټولو نه غټه توره چې ورسایي یعنې هتیار نو دا به تقوی. امام مالک وایي که قاضي چېرته یوه ورځ هم د الله نه بېیرې شو نو هغه 1000 ورځې بیا عدل نشي کولی. امام احمد وایي هغه به د قاضیتوب نه انکار کو چې زه چېرته د خلیفه په دباو کې د حق فیصلې خلاف ونه کړم. نو دا خلاصه ما پکې پیش کړه. اوس دا ټول درته کوای چې مسله ګورئ. خبره دا د قاضي رشوت اغستل. رشوت څه ته وایي؟ ما مخکې ویل مال ورکول، حق وهل یا ناحق پیدا سیلول. قاضي رشوت علی فقه حنفي کې حرام ده، فیصله باطل ده او قاضي فاسق دی. مالکیان وایي چې حرام ده، کبیره ګناه ده، فیصله باطل ده، فوراً به دا قاضي معزول کړی شي. شوافی وایي چې حرام ده او فیصله به نافذ نه، فاسق به قاضي. او فقه حنبلي وایي چې حرام ده، کبیره ګناه ده، فیصله به مردودی او معزول کول لازم دي. پاکستانی قانون وایي د جرم پی پی سی د په 161 نواله تر 165 پورې چې 3 کال نواله 2 کال پورې قید جرمانه د نیب تحت به سزا د عمومي. دغه شان دویمه مسله مونږ وکړه چې رشوت ورکول. احناف وایي که د حق د پاره او بل سلار نه نو معاف دی ورنه حرام دی. او مالکیان وایي چې مطلقاً ناجایز دی، گنجایش یې نشته. شوافی وایي چې مجبوري نو جایز ده ورنه حرام دی د حناف په شانتي. فقه حنبلي وایي چې په مجبورۍ کې جایز دی لیکن د زړه نه به بد ګڼي. او پاکستان قانون وایي چې په هر صورت کې جرم دی، ورکول والا د سزا مستحق دی چې رشوت ورکو. حکمت په دې کې څه دی؟ نو احناف وایي چې عدل مشکوک کیږي او د خلکو اعتماد ختمیږي، د شریعت نه لرې کیږي. صحیح شو. او مالکیان وایي چې رشوت د عدل جرله چې ده راکټ کوي. او شوافی وایي چې حدیث کې راغلی لعن الله الراشي والمرتشي، لعنت د الله پې دی یا الله دا څه کوي. او حنبلیان وایي چې عدل د الله تعالی حق دی او په مال څه دا نشي خرڅولی.
ګناه ده. پاکستان قانون وایي چې انصاف د انصاف چې کوم نظام دی د دې اعتماد ختمیږي نو نه دی جایز. بیا ما په تخپه په رشوت کې فرق وکړو. احناف دا ویل چې قاضي جوړېدو نه مخکې که دوست تا تخپه درکړي نو جایز ده، او که د مقدمې په دوران کې درکوي نو حرام دی. یعنی مقدمې درج کړله په دغه دوران کې طالب پیسې درکوي. مالکی او حنبلي وایي چې د قاضي جوړېدو نه بعد هر قسمه تخپه چې ده د شک په زمرې کې راځي نو بهتر دا دی چې وایي نه لي. د سپارش حکم می ته وایي سپارش په دوه قسمه دی. شفاعت حسنه یو ته وایي د مضمون یو مظلوم انسان د هغه ته تر هغه حق ورکوي نو سفارش کول